هغې ته دا ورځ مبارک شه. اصل چې موږ ته خدای په کوم عزت راکړی دی هغه قایم لري او زه همیشه وایي چې موږ ته د خپل اسلام راکړی دی، موږ ته خاطب نبی حضور صلی الله علیه وسلم راکړی دی. خو په دې معاشره کې څه نه چې تاسو وراثت کې څه نه وي ورکړی او څه نه چې تاسو هغې ته تعلیم نه وي ورکړی، هغې بغیر ویمن امپاورمنټ نه کېږي. نو چې څوک هم تاسو د چینل په غا باندې زما دا خبره اوري نو پلیز خپل لونو ته سبق غا ورکوي، رایټ ورکوي او د وراثت ورکوي. دا ګریلو تشدد د دې بل تیار شوی دی تر اوسه پورې پاس نه شو، د دې وجه څه ده په دې باندې د چا لاسونه هغه تیولوژینز لاسونه دي مطلب چې هغوی نه غواړي چې ګنې دا بل د پاس شي ګریلو تشدد. نه زه خو په دې کې څه بده خبره نه وینم چې دا ولې نه پاس کېږي، ځکه چې ګریلو تشدد زیات دی او مخکې به د چې کومه هغه به فیمیل هغې به خبره هم نه کړله، خو اوس خو د اویرنس واجې او لږ د رایټس واجې دونه او د ایجوکیشن واجې او د ښه ګورنمنټ د کې پی کې د ښه ګورنمنټ واجې ایټلیسټ دونه خو هغه میلاو شوله که نه چې خلک راځي او ریپورټ کوي دا وایلنس چې دی ډومestic وایلنس چې دی. او ما خو دا اپیل دی که چې څوک هم دی که علماء کرام په دې کې څه هغه دی دوی ته لګي چې څه بده خبره دی یا چا په دې کې څه رول دی نو پلیز دغه چې دا بل ځکه پاس کوي چې د وومن امپاورمنټ دا خو نشي کېدلی چې ته بار وومن امپاورډ کې او دنه په کور شه ته به حل خورې. نو پلیز دا د تاسو خویندې هم دي تاسو لوڼه هم دي، پلیز دې دپاره تاسو دغه بل پاس کوئ.